سلور سيزونه د ټول انبیاء او سنت دي ښا یعنی د آدم علی السلام نه واله تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره انبیاء چې راغلي هغه ټولو کې به دا سلور خبرې وي سلور سنت په حضرت ایوب انصار رضی الله تعالی عنہ فرمایي خدای به اسلام نه ارشاد مبارک دی نو جناب دا سلور عادتونه په خپل ځان کې مونږ راولو ځکه د ټول انبیاء سره نه جوړ دی هر یو نبی سره به دا عمل خامخاو د ټول نه مخکې لاولنې سره سنت یعنی ختنه کول دا کم چې دا ماشوم پیدا شي او کوي مونږ سنت او سنت دغه لاولنې دا دویم مسواک کول مسواک دریم خوشبو عطر نه دی خوشبو عطر لګول خوشبو عطر سیدا ګوره یو څو څیزونه دي چې هغه د رسوک درکوي نو هغه به راتکوي نه دا به نه وي چې مړه بس مه راکوه نه په هغې کې یو خوشبو هم ده ښه عطر چې څوک در خوشبو درکوي که نه نو نبي اسلام فرمایي دا به د سره هم نه رد کوي دا به نه وي چې مړه نه نو جناب لاولنې څه دی لاولنې ختنه کول سنت دویم مسواک دریم خوشبو عطر خوشبو لګول څلورم نکاح الله اکبر کبیر ځکه خو یې که نه چې هر کله یوې زنانه ته یو مناسب سړی میلاو شو او یو سړي ته الګ ته مناسبه زنانه جنۍ میلاو شوه نو وایي زر تر زره نکاح کوئ نو جناب دا څلور څیزونه دي دا په خپله زندګۍ کې مونږ راولو ښه لاولنۍ څه دی چې ماشوم پیدا شي سنت دویمو خوشبو عطر ځان سره کېدل نبي اسلام سره به هر ټایم عطر او خوشبو وکړه او دریمو مسواک ځان سره خامخا یږدو او څلورم څه ده نکاح کول